من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة البقرة په دریمه حصہ کې مونږ روانو او په دې دریمه حصہ کې اهم او بنیادی مسئله د الله تعالی په لاره کې د جهاد کولو او د هغې دپاره اول تربیت د مجاهد وشو، د هغه د عقیدې او د هغه د اعمالو، د هغې نه پس د مجاهد د علاقې او د ملک د اصلاح دپاره الله تعالی 4 قوانین ذکر کړل او د هغې نه وروستو مسأله د حج الله تعالی ذکر کړه د جهاد د مسئلې د وضاحت دپاره او په منځ کې الله تعالی د خلکو 4 قسمونه ذکر کړل چې په هغې کې یو نیکبخته، یو اعلی نیکبخته او یو بدبخته او بل په بدبختۍ کې اعلی بدبخته. 4 قسمه د خلکو الله ذکر کړل. په منځ کې الله تعالی جهاد طرف ته ترغیبونه ورکړل. اوس د دې آیات کریمه نه د کور د اصلاح دپاره الله تعالی 18 احکامات ذکر کوي چې کور کې به برابرۍ څنګه راځي، شرعي حکمونه به څنګه نافذ کیږي او په کور کې به امن او سکون او اطمینان څنګه راځي. د هغې دپاره د دې آیت نمبر 215 نه الله تعالی قوانین ذکر کوي 18 او دې ته ویل کېږي اصلاح المنزل، د کور اصلاح او د کور خیرخواهي او د هغې جوړ جاړښت. یسألونک تپوس کوي ستانه پیغمبره ماذا ينفقون چې څه شی خرج کو منګه. امام ابن کثیر سے فرمائی د دې آیات په شان نزول کې حضرت عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنہ د الله پیغمبر خواله راله او دا تپوس وکړو ماذا ننفق وکم ننفق، څه شی خرج کو او څومره خرج کو. والله تعالی دا هغه د دې خبرې جواب خپل پیغمبر لور کړو چې داسې هغه ته وویوه او چونکې دا سوال یو کس کړی او خو د زړونو د مؤمنانو مشترکه سوالو، الله تعالی وفرمایل قل ما انفقتم من خیر، او د هغه د سوال 2 حصې وې. الله تعالی وفرمایل چې ته د دې په باره کې تپوس کې چې څه شی خرج کو. دې خبرې له الله تعالی څه اهمیت ورنکو چې څه شی خرج کو، والله تعالی هغه ځایونه بیان کړل چې په کوم ځای کې خرج کول پکار دي. ځکه چې یو سړی ډېر د دنیا ډېر مال او متاع خرچه کړي او هغه مصرف او ځای چې دی نو بې ځای نو دا په اسراف کې راځي. د دې وجې نه اول مصرف وپېژنه او د هغې نه وروستو بیا چې دی نو خرچه وکړه. او دې آیات کریمه کې چې کوم مصرفونه ذکر دي نو دا د نفلي صدقې مصرفونه دي او دا واضحه خبره ده چې په شریعت کې نفلی صدقه هغه نه د مسلمان سره خاص ده بلکې هغه کافرو باندې چې دی نو نفلی صدقه کولی شي. البته فرضي صدقه چې دی نو د هغې دپاره نصاب چې کله مقرر شي نو د هغې خپل مصرف دی چې په هغې باندې بیا خرج کې. او دا دغه حدیث د وجې نه چې نبی علیه صلات وسلام حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن ته لیږلو او هغه ته فرمایلی و چې د هغو نه زکات اخله خذها من اغنیائهم وردها الى فقرائهم، چې دغه زکات د هغو د مالدارو نه اخله او غریبانانو د هغو له ورکوه. هغه ضمیر
هغه د مسلمانانو طرف ته راجع کړو، نو مطلب دا دی چې زکات به د مسلمان نه اخیستل کېږي او په مسلمان باندې به لګي. الله تعالی مصرف ذکر کوي چې تا ته نږدې کم خلک دی نو نفلي صدقه اول په هغو باندې ولګوه. قل اوایا پیغمبره ما انفقتم څه چې خرج کوئ تاسو من خیرن د مالنا څه چې خرج کوئ. الله فرمایي څومره خرج کی دغه څه اهمیت نه لري، بس د خپل وس مطابق چې څومره خرج کولی شي. فللوالدین پس د پاره د مور او پلار دی، والاقربین او د پاره د خپلو خپلوانو دی. للوالدین دا دلیل دی په دې خبره باندې چې الله دلته فرمایي دی مور او پلار له چې دی نو خرچه ورکوه. دا دلیل دی په دې خبره چې دا آیت د زکات په باره کې نه دی، ځکه چې د زکات په باره کې دا قانون دی چې اصول او فروع له هغه نشي ورکولی. یعنی چې کم د سړی بره چې کم نسب دی، پلار نیکه ډر نیکه داسې پسې بره ځه، هغه چې څومره هم لري خو هغو له زکات نشي ورکولی. دغه رنګې فروع له هم نشي ورکولی چې لاندې په طرف باندې اولاد چې څومره دی هغو له زکات نشي ورکولی. نو دا نفلي صدقه ده. فللوالدین ځکه خو الله د هغې یو خاص مقدار مقرر نه کو چې دومره خرج کا، څه چې خرج کې فللوالدین پس د پاره د مور او پلار دی. او حدیث مبارک کې راځي چې تاسو صدقه کوئ نو په صدقې کې بیا چې کله رشتہ داران یو دا اعلی صدقه ده، په دې کې یو طرف ته صله رحمیم ده او صدقه هم ده. نو دې وجې نه اول خپلو خپلوانو چې دی نو په هغو باندې نظر ساتل پکار دي. فللوالدین پس د پاره د مور او پلار دی، والاقربین او د پاره د خپلو خپلوانو، والیتام او د یتیمانانو، والمساکین او د پاره د غریبانانو، وابن السبیل او د پاره د مسافرو. وما تفعلوا وغه څه چې کوئ تاسو من خیر د نیکۍ نه فإن الله به علیم پس یقینا الله تعالی په هغې باندې دی پویا. کتب علیکم القتال وهو کره لکم اولنې اصول ذکر شو چې د کور مشر چې دی نو هغه به خرچه کوي، او داسې نه ده چې هغه په کور کې په ماشومانو باندې خرچه نه کوي، په خپلو خپلوانو خرچه نه کوي. نو د هغې د وجې نه د هغه چې کوم بچي دی هغه وران شي، ځکه ماشومان د دوو وجو نه خرابېږي. یا د دې وجې نه چې په هغو باندې پیسې دومره سیوا شي چې د هغو تپوس نه وي، نو چې کله مال سیوا شي نو مال هم انسان تباه کوي. درې شیونه دي علما کرام فرمایي چې دا کله راجمع شي یو سړي کې نو هغه بیا بربادی، یو په هغه کې ځواني، یو فارغه وخت او یو مالداری. نو دا بیا چې دی نو نقصان کېږي هغه ته. نو دې وجې نه دومره به هم نه کوي چې هر څه دې ورته ایله کړي چې په کوم طرف باندې هغوی ځي مال کې اسراف کوي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین د شیطان ورونه به جوړ شي. او داسې به هم نه کوي چې په هغو باندې د روپۍ خرچه نه کوي، نو د هغې د وجې نه هغوی غلاګانو ته چې دی نو تیار شي، یا هغو ډاکو ته تیار شي، یا نورو چې دی نو ورانکارو باندې هغوی رادت شي د پیسو د راجمع کولو دپاره. د دې وجې نه زمونږ استاد محترم به فرمایل شیخ عبدالشکور صاحب چې ماشوم به نه مغروره کې او نه به مایوسه کې. دا دوه ټکي دي ډېر د نکتې خبرې دي. نه به ماشوم مغروره کې چې هغه دومره په ازادي وسوه کې، دومره ازادي وسوه کې چې هغه بیا مغروره شي، ځان ته چې دی نو غره شي، او هر کار چې دی نو هغه د خپلې خوښې مطابق کوي، ستا نه پکې مشوره نه علي، ستا د مشورې لحاظ په هغې کې نه کوي. دومره به هم نه مغروره کې چې کار یې وکړو ستا د مشورې خلاف، نو په هغې کې دې تپوس وکړه ولې دې کړی دی، چېرته تللی وې. او نه به مایوسه کې چې د هغه په هره خبره کې ته د هغه خلاف کې، او هغه ستا په مخ کې داسې چې به زړه دې تیستلی دی چې خبره کوي نو به سترګې ورته ته راوباسي، نو د هغه د زړه چې کوم اظهار دی هغه هم نشي کولی، او هغه کوم اعتماد او حوصله چې د هغه ده نو هغه ټوله ختمه شي. سبا له دغه ماشوم چې دی نو بیا د هغه د زړورتوب هغه چې کوم صلاحیت یې هغه ختم شي. نو نه به مغروره کې او نه به مایوسه کې، خرچه به کې د ضرورت مطابق. او د مؤمنانو چې کوم صفت الله بیان کړی دی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نه پکې اسراف کوي او نه کمی کوي، وکانه بین ذلک قواما، د هغوی په منځ منځ کې چې دی نو اوسېږي. وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم کتب علیکم القتال وهو کره لکم.
په دې آیات کریمه کې دویم اصول د کورنۍ ذکر کوي، هغه دا چې د کور مشر هغه به غیرتی. دا قانون زمونږ استادانو د دې آیت نه راخسته دی. الله فرمای جنگ په تاسو باندې فرض کړی شوی دی، وهو کرہ لکم، او دا بد لګي تاسو ته، وعسى قریب دا ان تکرهو، دا چې تاسو به بد ګڼئ شیئا یو شی، وهو خیر لکم، او دغه شی به ډیر د خیر سبب استاسو د پاره، وعسى ان تحبوا، او قریب دا چې تاسو به مینه کوئ شیئا د یو شی سره، وهو شر لکم، او دا به شر استاسو د پاره. نو د دې آیات کریمه نه معلومه شوه چې د کور مشر هغه به بهادری او هغه به د کورنۍ خیال ساتي، داسې نه چې هلته د هغه اهل و عیال چې دی نو هغه ایلی هغه څوک په یو طرف باندې وځي څوک په بل طرف باندې وځي او دا د هغو تپوس نشي کولی، یا د بار د طرف نه چې دی نو په کور باندې یا د کور په عزت باندې حمله کیږي او دا هغې ته چې کوم دی نو څه نشي ویلی. وایي 400 کې یو سړي نه چا ښځه تښتولې وی، بیا ویل چې هغه نو بیا دویمه ښځه کړې وه، نو چې کله وی ډولۍ راوړله نو بیا خلکو ته ویلو چې ماشومان ته ویل چې ورولې پټاس چې دې ته پته ولګي چې دا دویمه کولی شي که نه شي کولی، نو بیا دغه چې دی نو تپوس نشي کولی. الله تعالی فرمایي جهاد په تاسو باندې فرض شوی دی او دغه کې چې دی نو غیرت دی، نو تاسو باندې دا بد لګي طبیعي طریقې سره، اگر چې شرعاً په هغې کې الله تعالی چې دی نو ډېرې فایدې ایښي دي او په هغې کې د شهادت اعلی مقام دی چې هغه د پیغمبرانو د ملګرتیا ذریعه ده. خو ډېر شیونه دي کله انسان هغه بد ګڼي، خو د هغې دپاره پکې د هغه دپاره په هغې کې خیري. د دې نه یو قانون دام جوړ شو چې انسان په کار ده چې د ځان دپاره په دعاګانو کې د خیر سوال وکړي. کله کله یو کس داسې چې هغه ځان دپاره مال او اولاد غواړي خو هغې کې د خیر سوچ نه کوي، د خیر دعا په هغې کې نه کوي، نو کله کله داسې شي چې هغه مال د هغه دپاره وبال جان جوړ شي، یا د هغه چې کوم اولاد دي هغه د هغه دپاره چې دی نو د سر درد جوړ شي. نو په هر څه کې چې دی نو د خیر سوال کول او دا کول چې الله دا ویل چې الله زما په کوم څه کې خیر نو هغه زما دپاره وکړي. والله الله تعالی یعلم پوهه دی، وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. په دې آیات کریمه کې دریم قانون ذکر کوي چې هغې ته ویل کېږي جهاد کول په هغه میاشتو کې چې هغه الله تعالی عزتمندي ګرځولي. اول د عزتمندي میاشتې چې دی نو واورئ چې کله نه الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړي دي، هغه وخت نه الله تعالی د میاشتو تعداد 12 جوړ کړی دی. سوره توبه کې به راشي 38 نمبر آیت. نو په هغې کې 4 میاشتې چې دی نو هغه د عزت واله دي. یو پکې رجب دی، دغه رنګې ذوالقعده ده او ذوالحجه ده، او دغه رنګې محرم دی. په دې 4 میاشتو کې جهاد کول یا قتال کول دا الله تعالی چې دی نو منع کړی. نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ یو ځای ته لیږلو او هغه خط ورکو او دا یې ورته وفرمایل چې زما دا خط دا به ته نه کولاوې، پلانکي ځای ته چې کله ورسېږي هلته به دا خط کولاو کې وبې ګوري. هغه صحابي سره څه نور ملګري مو، هغې روان شو، هغه ځای ته ورسېدو چې کله خط کولاو کو په هغې کې نبی علیه صلات وسلام ته لیکلي چې دا خط کله ته وګوري نو پلانکي ځای ته لاړ شه او هلته به حمله وکړي په خلکو باندې، او چې ستا سره کوم ملګري دي هغه ملګري به چې دی نو نه مجبوره کې، که څوک په خپله خوښه باندې ستا سره تلل نو ځي دي، او چې څوک نه تلل نو هغه به نه مجبوره کې. هغه صحابي دغه خط ملګرو ته واورو، 2 کسان و هغې واپس شول او دغه صحابي چې دی نو لاړې یو ځای ته ورسېدل. هلته یو کافرو، هغه کافر هغه چې دی نو دی مړ کو، حمله پې وکړل، هغه مړ کو. څه کسان یې د ځان سره قیدیان کړل، هغه یې راوستل. د دیو دا خیال چې دا ورځ د جماد الثانی یا جماد الاخرى د هغې اخرنۍ ورځ ده، او هغه په حقیقت کې هغه
نو هغه چې واپس رالل دغه دا خیالو چیرې منګه دا کس چې وجلو نو دا د رجب نه مخکې چې د کومه میاشت د هغې په اخرني تاریخ باندې او هغو ته پته نه وه رجب شروع شوی او د رجب په اوله ورځ باندې دغه کس چې دی نو قتل کړی نو مشرکینو دا اعتراض وکړو چې تاسو یو طرف ته دا اقرار کوئ او دا دعوی کوئ چېرې موږ د دې میاشتو احترام کوو او بل طرف ته دغه دی تاسو زمونږ کس وجلی چې دا خبره کله نبی علیه صلات وسلام خوا ته راله راورسېده نو نبی علیه السلام هغو ته وفرمایل ما خو تاسو ته دا نه ویلي چې تاسو په دې میاشت کې چې دی نو سړی مړ کوي نو هغه صحابه ډېر خفه شو او افسوس یې وکړو چېرې دا زموږ نه څه وشو نورو مسلمانانو هم هغې ملامته کړل نو دا آیات کریمه را نازل شو الله تعالی وفرمایل یسألونک تپوس کوي ستانه پیغمبره عن الشهر الحرام په باره د میاشتو عزتمندو کې قتال فیه یعنی په باره د جنگ کولو کې په دې کې د هغې چې په دې کې دا جنگ کول څنګه دي الله تعالی فرمایي قل ووایه پیغمبره قتال فیه کبیر جنگ کول په دې کې لویه ګناه ده یو طرف ته جنگ دی ټیک ده دا جنگ کول په دې کې ګناه ده دا منو خو د دې په مقابله کې یو څو جرمونه نور دي 15 چې د هغې په مقابله کې دا جنگ کول چې دی نو دا معمولی خبره ده هغه څنګه وصد عن سبیل الله او بندول د خلکو د لارې د الله تعالی نه دا یو جرم شو خلک د الله د لارې د دین د اسلام نه چې دی نو بندول دویم وکفر به او کفر کول په الله تعالی باندې دریم والمسجد الحرام او بندول د خلکو د مسجد حرام نه دا د عن سبیل الله سو تړن صد دلان دی راله وصد عن المسجد الحرام او بندول د مسجد حرام نه او سلورم و اخراج اهله او رایستل د اوسیدونکو د دغه مسجد حرام منه د دغه مسجد حرام نه اکبر ډیر لوی ګناه ده عند الله پنځ د الله تعالی باندې او پنځم والفتنه او شرک کول اکبر ډیر لوی ګناه ده من القتل د وجلنا نو یو طرف ته یو رکاوټ دی د جنگ کولو نه چې هغه د عزتمندو میاشتو چې دی نو عزت دی او بل طرف ته چې دی نو دا 15 خبرې دي چې د هغې د وجې نه دا خبرې دې طرف ته اجازت ورکوي چېرې دغه کس دی د هغه وجل پکارو نو چې دا آیتونه کله نازل شو نو هغه صحابه هغې خوشحاله شو او بیا نبی علیه صلات وسلام د هغه غزوې چې کوم غنیمتو په هغو کې تقسیم کړو د دې نه مخکې هغه غنیمت نه څه نه اخیستل هغه ویل چېرې موږ څنګه اوس د دې نه څه واخلو دا خو زموږ نه غلطي شوې ده ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه به دا خلق دا کافر چې جنگ به کوي ستاسو سره دا عجیبه ټکې الله تعالی استعمال کړی چې مؤمن دی مسلمان دی چرته هم د کافرو په باره کې ښه ګمان نه کوي چرته هم د هغو په باره کې د ښه ګمان نه د کار نه اخلي بلکې د هغو په باره کې د همیشه د بدګمانۍ نه کار اخلي مخکې آیات کریمه تیر شوی په صورت آیت نمبر 16 کې صفحه نمبر 16 آیت نمبر 105 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم نغواړي هغه کسان چې کفر کړي دي من أهل الكتاب کده کتابیانو نه دي يهود او نصارا ولا المشركين او نو مشرکان په مشرکانو کې بیا هر قسمه ډلې رالي کاغه هندوان دي او کاغه سکان دي او کاغه نور بلاګان دي دوی نغواړي تاسو د پاره أن ينزل عليكم شراولې غلې شي په تاسو باندې من خیرن څه خیر من ربکم تاسو د رب د طرفنا نو د دینه یو قانون چې دینو هغه حاصل شو دلته منګه هغه ویلو امام شعراوی سے فرمای چې د کافرو د طرفنا مسلمانانو ته کوم څه چې د خیر را رسی یا په کې ظاهره کې څه ګټي نو په کار د چې دا دغه په باره کې بد اعتماد شي چې الله فرمای من خیرن من دا امین چې کوم ځای کې راشي مطلب دا چې هیڅ خیر تاسو د پاره چې دین واغې نه خوخی او چې کوم څه خیر راځي کاغه مالی او کاغه د بل قسم چې دین واغه تعاوني نو پاره کې با دا غې نه شاته بچ دین او څه غرضی څه مقصد به چې هغه به هغه ته مطلوبي نو د دې وجې نه پاغو باندې به بد اعتمادي کې او دا خو لامن ته الله تعالی فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
هیڅ چارې نه راضي کېږي ستانه یهود او نه نصارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته د هغو د دین تابعدار شي. ګوره د الله د پیغمبر په باره کې موږ سوچ وکړو چې د هغه څومره اعلی اخلاق، څومره امانتدار انسانو، او څومره چې دی نو رحمدل او پارچا باندې. خو د هغې نه باوجود الله تعالی هغه ته فرمایي که ته ډېر مخوږ شي ستانه چې دی نو دی نه راضي کېږي. یو بنیادي فرق دی ستا او د هغو په منځ کې چې هغه ستاسو دین دی. حتی تتبع ملتهم، تر دې چې د هغو د دین تاسو تابع شي. اوس خو یهودو کې چې دی نو دومره د هغو نسل پرستی دومره حد ته رسېدلې ده چې هغوی د هغو د نسل نه بار چې کوم کس یهودي جوړیږي هغه هم دومره چې دی نو د راز خبرې یا دومره توجه هغه له نه ورکوي، او دومره مراعات چې عامو یهودو ته حاصل دي د هغو نسل پرسته یهودو ته. عام یو کس چې یهودي شي هغه ته په دې نظر باندې نه ګوري. نو موږ ته الله تعالی فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم، او همیشه به دی چې جنگ به کوي د ستاسو سره، حتی تر دې پورې یردوکم چې واړی دی تاسو لره عن دینکم د دین ستاسو نه. ان استطاعوا که چرته طاقتو، که طاقت یې وشي نو تاسو د خپل دین نم چې دی نو اړئ، او دا هغه بنیادي وجه د ستاسو د هغو په منځ کې د اختلاف کولو. او علما کرام په دې باندې پوهېږي ان چې دی نو دا شرطیه ده، او ان دا د شک دپاره راځي، یقین دپاره نه. مطلب دا دی که تاسو کې دینداري وه نو که دی ډېر کوشش وکړي نو دی تاسو چې دی نو نشي اړولی. ومن یرتدد منکم، او هغه څوک چې مرتد شي ستاسو نه. ارتداد ویلی کېږي په پوندو باندې واپس شاته چې دی نو تلل، مطلب مسلمان شوی او اسلام قبول کړی او ایمان یې راوړی او د هغې نه پس هغه بیا واپس د دې خپل اسلام نه واوښتو. الله تعالی فرمایي ومن یرتدد، او هغه څوک چې مرتد شو منکم ستاسو نه عن دینه د دین خپل نه فیموت پس مړ شو. دوه کاره ده وکړه، یو مرتد شو د اسلام نه ووتلو، دویم فیموت په هغې باندې مړ شو وهو کافرون په داسې حال کې چې دا کافرو دین یې پرېښودو او د کفر په حالت کې پې مرګ رالی، نو د هغه دوه سزاګانې دي. فاولئک پس دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شو عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. دا یوه سزا شوله. دویم واولئک او دغه کسان اصحاب النار اور واله دي هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د دې آیات کریمه نه یوه مسئله را وباسي چې په هغه مسئله کې اوس امام شافعي صاحب هم اختلاف شته دی. امام صاحب فرمایي چې کم یو کس مسلمانو او هغه ډیر اعمال کړي دي او بیا هغه مرتد شو، نو د هغه په دې مرتد کېدو باندې د هغه ټول دینی اعمال چې وونه هغه لاړ برباد شو او هغه ختم شو. اگر چې د مرتد کېدو نه وروستو واپس د مسلمان شو اسلام ته رالی، د هغه عملونه چې دی نو برباد شو. مخکې حج کړی دی او بیا مرتد شو کافر شو واپس مسلمان شو بیرته. امام صاحب فرمایي حاجی به ورته نه وي او دغه رنګې نور صفات پکې و هغه به ورته نه وي څو پورې چې د اسلام په حالت کې واپس چې کوم دی نو هغه بل حج نه کړی یا دغه اعمال نه کړي، دغه عملونه د هغه لاړل ضایع شو برباد شو. امام شافعي صاحب فرمایي چې که چرته بالفرض دغه سړی مرتد شو او واپس بیرته مسلمان شو نو د هغه اعمال لا ځوړندو لا برباد شوي نو خراب شوي نو چې کله دا مسلمان شو هغه اعمال دته واپس رال. امام صاحب نظریه په دې کې سخته ده، د دې آیت نه هغه دلیل نیسي او هغه فرمایي په دې آیت کې الله تعالی د کافر د مرتد دوه اعمال ذکر کړي دي. یو عمل د هغه مرتد کېدل دي، نو په هغه باندې الله تعالی سزا ذکر کړې ده. ومن یرتد منکم عن دینه، چې څوک مرتد شو ستاسو نه د خپل دین نه، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، د هغه اعمال په دنیا او په آخرت کې برباد شو. باقی پاتې شو دا دویمه سزا چې دوی به په آخرت کې په جهنم کې به همیشه د پاره دا د فیموت و هو کافرون څه دی. نو مطلب اعمال چې بربادیږي په تش مرتد کېدو باندې بربادیږي، او دا دویمه چې کومه سزا ده، دویم چې کوم عمل دی په هغې باندې سزا چې ده هغه بیله ده چې هغه همیشه په آخرت کې په جهنم کې. نو بالفرض که چرته دا واپس مسلمان شو نو ټیک دغه دویمه سزا ختمه شوه، همیشه به بیا په جهنم کې نه، خو دغه اولنۍ سزا به دته میلاویږي چې زاړه اعمال هغه ټول برباد شو. فاولئک پس دغه کسان حبطت اعمالهم برباد شو عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. واولئک او دغه کسان اصحاب النار
ور والدی هم فیها خالدون دی به په دغه ور کې همیشه. اوس دی آیات کریمه کې راروان الله تعالی زیر ورکی مؤمنانو ته چې پاغو کې دوه صفات او داغو په باره کې یو خبره ذکر کوي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړو والذین کسان هاجروا چې هجرت وکړو ایمان راوړو عقیده د اسلام قبول کړل د قرآن او د الله د پیغمبر احکامات یې ومنل او بیا چې دا په کومه معاشره کې اوسېدو نو په هغه معاشره کې د اسلام په دغه احکاماتو باندې عملونه نه کېدل او نه پې کېدی شو مشکله وه نو الله تعالی فرمایي د هغې دپاره ده چې دی نو هجرت وکړو والذین هاجروا او هجرت یې وکړو خو هجرت یې چې وکړو هسې نه چې د هغې نه پس بیا خاموشه کینی نه وجاهدوا او جهاد یې وکړو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې اولئک دغه کسان یرجون رحمت الله امید ساتي د رحمت د الله تعالی. علماء کرام فرمایي یرجون رحمت الله دا خو په ظاهره کې خبر دی خو دا په معنا کې چې دی نو دا امر دی مطلب دغه خلک دی د الله د رحمت امید ساتي داسې خلک چې په هغو کې دا درې صفات موجودي ایمانی هجرت یې کړی او جهاد یې کړی نو دی محسنین دی د الله تعالی د رحمت امید ساتي. والله الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی. یسألونک عن الخمر والمیسر د دې آیات کریمه نه د کور د اصولو دریم اصول الله تعالی چې دی نو ذکر کوي. څلورم اصل دا دی چې د کور مشر هغه به د دې خبرې خیال ساتي چې په کور کې شراب نشه جواری وغیره داغي نقصانات را نشي یا په کور کې څوک نشئی چې دینو پیدا نشي څوک داسې چې دینو پیدا نشي چې هغه بار چې دینو هغه جواری کوي او هغه په جواری کې اخته او داغي د وجې نه داغه مالونه چې دینو هغه ضایع کیږي. یسألونک پیغمبر تپوس کې ستان عن الخمر په باره د شرابو کې نو د دین یو خسته قانون هغه حاصل شو. هغه قانون دا دی چې په کور کې به د نشي شي نه ساتي چې کلم په کور کې نشي شي نه وساتل نو دا غینه به نقصان راځي تباہی به راځي ځکه چې په کور کې نشه رااله نو دا غي د وجې نه به دغه یو نشي د وجې نه به په ټول کور کې دغه اثر وشي او نور خلق بم په دې نشه باندې راخته شي او دا وي هغه اردو والوي تربوز سرنګ پکړتا د صحبت چې دی او د مجلس هغه اثري د ښه مجلس ښه اثري او د بد مجلس بد اثري نو چې شرابي نشي په کور کې رااله نو داغه د وجه نه به کېدې شي دغه د شرابو یا د نوري نشي چې کوم دغه د نشه ده به زنانو ته ورسیږي ماشومانو ته به ورسیږي او هغه به برباد شي دغه ژوندۍ به ټوله برباد شي. والمیسر او د جواری په باره کې جواری هر هغه معاملې ته ویل کېږي چې پاغه کې د مال حاصلېدل هغه تړلې شوی دی یو شرط سره او دا شرط پکې چې یا به دا ټول حاصل شي او یا به چې کم دینو هیڅ هم راته حاصل نشي دې ته ویل کېږي جواری میسر. امام قرطبي سے فرمای چې په دې کې د ماشومانو په غوزانو باندې لوبي کول دام په دې کې راځي چې یا به د غوزان وګټم او یا به چې دینو زمانه لاړ شي دام په دې کې راځي او بیا چې په معاشره کې څومره هغه معاملات کیږي چې په هغه معاملاتو کې خبره چې دینو یو طرفه نه بلکې پاغي کې شرطي خطرې چې یا به دا طرف وشي یا به دا طرف وشي. اوس ما خرید او فروخت کې دا شی نشته دی دا شی په دونه باندې اخسته دی په دونه خرڅوم پاغي کې خامخه یقیني چیرې دومره ګټه بده کې زما یقیني ده. عام حالاتو کې دغه سی کله کله د چلوشي چې یو شی مارکیټ هغه ډاون شي هغه راوغورځيږي هغه جدا خبره ده اکل کله کې خو عام حالاتو کې چې دینو یو شی ته اخسته دی ته یقیني چیرې په دونه ګټه باندې به زه خرڅوم خو په جواری کې دغه شی نه یا داسې معاملې چې پاغي کې دغه خطرې نو هغه په جواری کې رااله. قل اوایا پیغمبره فیهما په دې دواړو کې اسم کبیر گناه ده لویه ومنافع للناس او فائدې د پاره د خلکو. قران کریم کې ځنې او په شریعت کې ځنې احکامات دي چې هغه تدریجی راغلي. تدریجی مطلب قدم په قدم سټپ بای سټپ لګ لګ چې دینو پاغي کې ترقی شوی ده او پاغي کې یو چې دینو هغه د شراب مسأله هم ده او داغي وجدا ده چې دا په یو ځل باندې اسلام نه دی حرام کړي ځکه چې فطام العادت اشد من فطام الرضاعه یو کس په یو عادت باندې چې دینو داغه زندگی تیر شوی هغه داغه عادت نه اړول دومره مشکل دی
لکه څنګه چې یو ماشوم د تینه ته اړي د هغې نه ډېر سخت دي، ځکه وایي د عادت بلا په بسم الله باندې نه اوړي. نو د عادت بلا هغه د انسان په رګونو کې چې دی نو هغه شامله شوي، د هغې پرېښوستل چې دی نو ډېر ګران. د دې وجې نه کله چې یو سړی په شریعت باندې عمل کوي، د احکاماتو د شریعت خیال ساتي، پابندي کوي، نو داسې حد ته ورسېږي چې د هغه دا شریعت عادت جوړ شي، نو بیا هغه ته په شریعت باندې عمل کولو کې تکلیف نه رسېږي. د دې وجې نه زمونږ د علماء دیوبند یو عالم هغه ته یو خپل استاد چې دی نو خط لیږلی و، تپوس یې دې کړی و چې ستا څه حالت دی په اعمالو کې، ته څنګه یې؟ نو هغه ته په جواب کې لیکلي و، غالبا د مولانا زکریا صاحب په باره کې راځي، هغه ته لیکلي و چې شریعت میری عادت ثانیه بن چکی ہے، زما دویم عادت جوړ شوی دی شریعت. مطلب په شریعت باندې اوس عمل کول ما ته هیڅ چې دی نو هغه ګران نه دي، او دا د ډیر مشکل او د ډیر تکلیف او د کړاو نه وروسته دغه مرتبه حاصلېږي. ځکه اوله کې به ته د نفس مقاومت کې او د هغې سره به کوشش کې، جهاد به کې اوسه، چې کله هغه مغلوبه شي نو هغه بیا وروسته ستا هغه ټول اعمال چې دی د شریعت هغه ومني. نو دا د شرابو چې کوم عادت و دا په مسلمانانو کې د مخکې نه د جاهلیت په زمانه کې را روانو، نو شریعت کې الله تعالی تدریجي دا چې دی نو حرام کو. اولنې آیات د دې په باره کې علما کرام فرمایي د سورة النحل راغلی، صفحه نمبر 248 او آیات نمبر 67. ومن ثمرات النخیل والاعناب، او د میوو د کجورونه والاعناب او د انګورونه. 248 صفحه نمبر او سورة النحل آیات نمبر 67. تتخذون منه سکرا، د دغه کجورونه او د انګورونه، تتخذون جوړوي تاسو منه د هغې نه سکرن د نشې شی نه، د خوشحالۍ شی نه، چې په هغې باندې طبیعت کې چې دی نو مستي راځي. ورزقا حسنا، او رزق ښایسته. ګوره د نشې په باره کې الله څه ونه ویل چې دا ښایسته دی، خدای وفرمایل ورزقا حسنا او رزق ښایسته، چې په هغې کې ستاسو دپاره ښایسته رزق دی. په دې آیات کریمه کې صرف د هغې هغه چې کم په هغې کې کم کمال و هغه الله تعالی ذکر. د هغې نه وروستو بیا الله تعالی دویم حکم هغه دا راولېږو، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس، چې په دې دواړو کې فایدې هم دي ډېرې، ګناه ده ډېره او فایدې دي پکې لګي. څه نه څه فایدې هم په هغې کې چې دی نو شته دی. هو اثمهما اکبر من نفعهما، ګناه د هغې اکبرو ډېره لویه ده، من نفعهما د فایدې د دې دواړو نه. ظاهري فایدې هم په دې کې شته دی. هغه ظاهري فایده دا ده چې څه وختي د هغې د وجې نه بدن کې چې دی نو نشاط او تازګي راځي، خو د هغې دا مطلب نه دی چېرې ته په هغې کې اخته شي او هغه د ځان دپاره چې دی نو جایز کړي. ولې ځکه د هوښیارتوب خبره ده چې کله په یو شي کې دوه طرفه وي، یو طرف د هغې د نقصان دی او یو طرف د هغې د فایدې دی، او د نقصان هغه طرف په هغې کې سوا دی، نو خلک هغه طرف د نقصان چې دی نو هغه نه غوره کوي، ځکه چې هغه ډیر دی او فایده پکې معمولی ده. نو دلته الله تعالی خبره دومره بیان کړله چې څه نه څه فایدې پکې دي، خو ګناه ډیره ده. د دې وجې نه صحابه کرامو کې ځینو خلکو د دې آیت د نازلېدلو نه وروستو شراب پرېښوده، ځکه هغو ته پته ولګېده چې ګناه پکې ده، نو بس نه کوو. د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه وفرمایل اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیه، یا الله په شرابو کې موږ ته واضحه حکم راولېږه. د دې آیات کریمه نه وروستو د سورة نساء 5مه سپاره د هغې آیات راغلی، صفحه نمبر 78 او آیات نمبر 43. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة منځ کېږئ تاسو مانځه ته، وانتم سکارى په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې وئ، نو مانځه ته منځ کېږئ. یو صحابي چې دی نو د ماښام مونځ کولو د هغې نه مخکې روټۍ پروګرام و، په هغې کې شراب وڅکلی شو، نو د ماښام په مانځه کې هغه سورة الکافرون تلاوت کو او په هغې کې دا تلاوت وکړو قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون، نو معنا بالکل غلطه شو، مونځ فاسد شو.
چې زه بندگی کوم اے کافرو دا هغه څه چې تاسو بندگی کوئ. نو پابندی لګ نور سخت شوه. اے ایمان والو چې کله د مانځ ټیمونو به تاسو شراب مس کوي، نو دا ځنی وختونو کې لکه ماخام په منځ کې او د مازیګرو د ماخام په منځ کې د ماخام ماسوتن په منځ کې دا چې دینو بند شو، ځکه پاغي کې وخت کم دی او نشه دومره زر چې دینو نزي. نو دی وجنه لګه خبره را بند شو. بیا حضرت عمر او فرمایلی الله خبره واضحه نشو، موږ ته نور پکې حکم واضحه بیان کی. نو دا غي نرستو 111 صفحه سوره مائده و سپاره آیات نمبر 90 دغه آیات بیا رااله او پاغي کې صریح او واضح حکم. یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو انما الخمر یقینا شراب والمیسر او جواری والانصاب او درگاهونه والازلام او قسمت معلومه ول پغشبانی رجس من عمل الشیطان گندگی دا د کار د شیطان نه فجتنبوه پس ځان بچ کې تاسو دا غینا د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان کی بیا د شراب نقصانون الله ذکر کوي. نو دلته الله تعالی قطعی حکم کو فجتنبوه. اوس قامقل سړی به هغه چې د قران کریم دی یو آیات ته ګوري او دا وی چې الله تعالی فرمایي چې فائدې پکې دي. نو فائدې پکې دي ټیک ده، خو رستو حکمونو ته ګوره چې آیاتونه بیا رستو څومره راغلي. ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون. قانون جوړ شو چې کم شي کې نقصان سیوا او هغه مکوا، او کم شي چې د سیو چې پاره کې فائدہ سیوا او نقصان پکې کم نو هغه کوا. دا غي مثال واوره چې هغه بسنګي ويسالونك هغه داده چې تاسو کې ستانه پیغمبره ماذا ينفقون سی شي خرج کومنګا. دا د هغه اولنی سوال هغه چې دوه سوالونه شوي دا هغه دویم طرف دی چې څه شي خرج کو او څومره خرج کو او په چای خرج کو. نو الله تعالی فرمایي دی وی چې څه شي خرج کو قل اوایا پیغمبره العفو د ځان نه زیاتی شي خرج کا. د ځان نه زیاتی شي په شریعت کې د سیمنه ده چې د هر یو کس د پاره چې کم دینو هر څه چې دینو هغه د یو کس دی، او د سیمنه ده چې د یو کس د پاره به معمولی شي او دا غینه سیوا ملکیت داغه د پاره جایز نه دی، بلکې دومره ده چې الله تعالی د خلکو د پاره په مال کې حقوق لازم کړی دي. هغه حقوق چې کله د مال نه ادا کړی شي نو دا غینه روستو هغه مال د ځان سره ساتل هغه جایز دي. خو الله تعالی ترغیب ورکوي قل العفو د ځان نه زیاتی کا او بیا چې دینو خرج کا. مطلب دا دی اول خپل ضرورت ته ګوره هغه پوره کپی، اسینه چې ته د مال ته ولګي او هغه خرج کې او خپل ضرورتونو ته پکې نه ګوري او هغه ستاسو صفات شي او بیا چې دینو روستو ته په دې باندې خپې چیرې دامه سوک. د دې وجنه روستو براشي سورته بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك مگر زولاس خپل تړلې شوی خپل سټتا. څه مطلب سټتا چې بالکل ته چې دینو د بخل نه کار اخلي او ته مال نه لګي د سیمه کوا او د سیمه کوا ولا تبسطها او م پراخه کوا د لاس ته کل البسط پورا پراخه سره فتقعد پس کې بنی ته ملومن ملامت کړي شوی محصورا ستړی بشي بیا بس تاسو روپۍ نه خلک به دې ملامت کوي چې خپل ضرورتونه خو به پوره کړي. نو دی وجه خپل ضرورتونه پوره کا او د خپل اهل او عیال داغو چې پتا باندې کم ضرورتونه دي هغه پوره کا او دا غینه پس چې تاسو کم زیاتی دي نو دا غینه چې د سمره وس کیږي هغه ولګو. عفو زیاتی ته ویل کیږي لکه حدیث مبارک کې مرضی خالف المشرکین او فر اللحى او یو کې راضی خالف المشرکین اعفو اللحى واحفو الشوارب. د مشرکین خلاف ورزي وکي ګیره چې دینو هغه سیوا کوي اعفو زیاتی کوي او برې چې دینو هغه واړه کوي. کذالک دغرنګ یبین الله واضح بیان الله تعالی لکم تاسو ته الایات خپل آیاتونه حکمونه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکئ په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې د دنیا او د آخرت دواړو په اړه کې چې دینو سوچ او فکر هغه پکار دی. دنیا په اړه کې سوچ دا دی چې دنیا فانی ده، که زه مال ولګوم او کوي نه لګوم دار نه پاتې ده، او د آخرت په اړه کې سوچ او فکر دا دی چې آخرت هغه باقی پاتې کیدون کې ده. کمال مدل ته ولګو نو آخرت کې به ما ته هغه ملاويږي. ويسالونك عن اليتامى دا بل حکم دی چې د یتیمانو په اړه کې به تاسو خیال ساتي او داغو مالونه به نه خوري. امام ابن کثیر صاحب د دې آیات دلاندې لیکلي دي چې کله د سورته نساء آیاتونه را نازل شو
څلورمه سپاره سورة النساء صفحه نمبر 72 آیت نمبر 10 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. آیت بار بار راړول یقینا هغه کسان چې هغه خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره. الله فرمای انما یاکلون فی بطونهم نارا، دای اچي په خپل خېټو کې اور لره. دا آیت چې کله نازل شو نو چې کوم صحابه کرامو سره په کورونو کې یتیمانان اوسېدل اغیرال او د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې د دیو مالونه خو زمونږ سره یو ځای دي او کله کله منګه سالن پوخ کو داغي کې منګم داغو سره خوراک کو، نو دا خو زمونږ د پاره خبره ډیره سخته شو. نو داغي جواب رااله ويسالونک او تپوس کیستانه پیغمبر ان الیتاما په بار د یتیمانو کې قل وایا پیغمبر اصلاح لهم خیر، اصلاح کول داغو د پاره خیر غوړه دي. څه مطلب که تاسو مالونه داغو او داغو خوراکونه داغو سکاک وغیرہ د ځان سره یو ځای کوي او که د ځان سره نه یو ځای کوي دواړه جایز دي، خو اصل بنیادی خبره پاغي کې مرکزی خبره ده چې تاسو به داغو د پاره هغه څه کوي چې داغو پاغي کې خېګړی. نو کو خېګړې په دې کې و چیرې مال ته داغه ځان نه جدا کی هغه ځان له اخلي پخلي کې نو بس دغه ولا کوا، او کو داغه خېګړه په دې کې چې داغه مال د خپل مال سره یو ځای کی او هغه به د سر د فیصد مطابق چې دینو هغه استعماله داغه هغه مال چې هغه څومره چې دینو هغه خړل شي داغه نه د خپل مال سره د خپل زری سره چې دینو یو ځای کې نو هغه بیا ستاده لپاره جایز ده. نو یو طرف کې چې دینو ګناه نشته، خو اصل خبره په دې کې د نیت ته چې ستا څنګه نیتونه داغه مطابق به فیصله کیږي. ويسالونک عن الیتاما او تاسو کې ستانه پیغمبر په بار د یتیمانو کې قل وایا پیغمبر اصلاح لهم، اصلاح کول د دیو د پاره خیرون ډیر غوړه دي. وان تخالطوهم او کو چرته تاسو یو ځای کوي هغه د ځان سره فاخوانکم نو هغه تاسو ورونه دي، بیا تاسو ورونه دي جایز ده، خو البته حساب چې دینو هغه بکیږي ځکه د ورور سره په کاروبار کې په مال کې چې دینو خامخا حسابي هغه د ورور شو، خو حساب بکې اسنه چې په دې کې ته داغه مال د ځان لپاره حلال کې وي چې اسیم الله فرمایلی دي چې د ځان سره یو ځای کول شي. ټیک ده یو ځای کول شي خورونه دي حساب به سره کی. والله الله تعالی یعلم المفسد، پوهه ده په فسادی باندې من المصلح د اصلاح کوونکینا. په دې دواړو کې چې کم یو کس مال یو ځای کوي او هغه په کې نیت د فسادی الله یې ماته پته. ولو شاء الله چرته خو خو الله تعالی لعنتکم نخامخه په مشقت کې به چولې وي تاسو، خو الله تعالی د سیونه کړه. دواړه صورتونه د جایز کړه او دواړه شکلونه جایز شو. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی غالب حکمت والا ذات دی. یسالونک پیغمبر تپوس کوي د خلکستانه ماذا ينفقون چې څه شي خرج کو. قل اوایا ما هغه څه انفقتم چې تاسو خرج کوئ من خیرن د خیر نه فللوالدین پس د پاره د مور او پلار دی، ولقربین او د پاره د خپلوانو دی، والیتام او د پاره د یتیمانانو دی، والمساکین او د پاره د غریبانو دی، وابن السبیل او د پاره د مسافرو. وما تفعلوا هغه چې کوي تاسو من خیر د نیکینا فإن الله به علیم، پس یقینا الله تعالی پاغي باندې پوهه دی. کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سو باندې جنگ جهاد وهو او دا کرہ لکم بد لګی تاسو ته، واسا ان تکرو او قریب ده چې تاسو به بد غنئ شی یو شی وهو خیر لکم او دا به غوړه تاسو لپاره، واسا ان تحبوا او قریب ده چې تاسو به مینه کوئ شی د یو شی سره وهو شر لکم او دا به د شر سبب تاسو لپاره. والله الله تعالی یعلم پوهه دی وانتم تاسو لا تعلمون پوهیږئ. یسالونک تپوس کستانه پیغمبر ان شهر الحرام په بار د میاشتو عزتمندو کې قتال فيه یعنی په بار د جنگ کولو کې پاغي کې قل وا پیغمبر قتال جنگ کول فيه پاغي کې کبیر لوی ده لوی ګناه ده. وس چې دینو دا یو مسله رانه پاتې شوی وس په دې وختونو کې د دې میاشتو څه حکم دی؟ آیا د دې دغه حرامواله وسم چې دینو برقرار دی او جنگ پاغي کې حرام دی او کنه؟ نو زیاتره علما کرام فرمای چې د دې هغه حرامواله د جنگ په باره کې چې کومو هغه منسوخ شوی دی، ځکه چې د جنگ کولو 15 وجې وي هغه موجود دي، نو هغه له بچ دین وس ترجیح نو جنگ په دې کې وس کول شي. فوز الکبیر کې شاه ولی الله سے فرمای چې څنګه میاشتې محترمې دي دغه رنګ په دې کې چې دینو جهاد کول هغه بچ دینو ډبل ثواب لري، یو د جهاد خپل ثواب او یو د دې میاشتو د عزت د وجې نه داغه ثواب. قل وایا پیغمبر قتال فيه جنگ کول په دې کې کبیر لوی ګناه ده، وصد او بندول د خلکو عن سبیل الله دلار د الله تعالی نه، وکفر به او کفر کول په الله تعالی باندې،
والمسجد الحرام او بندول خلقو د مسجد حرام نه ويخراج اهله او یستل د اوسیدونکو داغي منه د مسجد حرام نه اکبر ډیر لوی ګناه ده عند الله پنځ د الله تعالی والفتنه او شرک اکبر ډیر لوی ګناه ده من القتل د قتلنا ولا يزالون او همیشه به د کافر یقاتلونکم چې جنگ بکې تاسو حتی تر دې پورې يردوکم چې واړی تاسو لره عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا کچرته طاقت وشي ومن يرتد او غسوک چې مرتد شي منکم تاسو نه عن دینه د خپل دین نه فیموت پس مړ شي وهو کافر په دې حال کې چې هغه کافری فاولئک پس کسان حبطت اعمالهم برباد شو عملونه داغو په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې اولئک او دغه کسان اصحاب النار ور والدی هم فيها خالدون دی به پدې کې همیشه ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او الذين واکسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا جهاد کړي په سبیل الله فلا رد الله تعالی کې اولئک دغه کسان يرجون امید دي ساتي رحمت الله د رحمت الله تعالی والله الله تعالی غفور الرحیم بكون کې مهربان دی يسالونک پیغمبر ته پوس کې ستانه داخله عن الخمر په بار د شرابو کې والمیسر او په بار د جواری کې قل فيهما پدې دواړو کې اسم کبیر گناه ده لویا ومنافع للناس او فائدې دي سرسری للناس د پاره د خلکو و اسمهما او گناه ده دواړو اکبر ډیر لویا ده من نفعهما د فائدې دي دواړو نه ويسالونك او تپوس کې ستانه ماذا ينفقون چې څه شي خرج کی قل او پیغمبر العفو د ځان نه زیتی هغه خرج کی کذالک دغه رنګ یبین الله واضح بیان الله تعالی لكم استاذ د پاره الایات آیاتنا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفکرون سوچ او فکر وکړئ په دنیا کې په بار د دنیا کې ول آخرت او په بار د آخرت کې ويسالونک او تپوس کې ستانه ان الیتام په بار د یتیمانو کې قل او پیغمبر اصلاح لهم اصلاح کول داغو د لپاره خیر ډیر غوړه دی و ان تخالطوم او چرته یو ځای کوي هغه د ځان سره فیخوانکم نورون استاسو دی والله الله تعالی یعلم المفسد پوهه دی په فسادی باندې من المصلح د اصلاح کوونکینه ولو شاء الله چرته خو شو د الله تعالی او کو چرته خو خوي د الله تعالی لعنتکم وخامخه په مشقت کې به چولې تاسو ان الله یقینا الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا ذات دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله زمون صغيرة كبيرة گناهنا معاف یا الله دې قرآن کریم سره دا تعلق همیشه برقرار وساتي یا الله په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي یا الله دا زموږ په قبر کې زموږ په حشر کې په کل صراط باندې یا الله ملګری کړي یا الله د رمضان مبارک میاشت را روانه ده د دې نه د پوره فایدې حاصلولو توفیق راکړي یا الله څومره کسان چې مخکې وفات شوي د رمضان کې موجود وو اوس نشته یا الله د هغو ټولو مغفرت نصیب کړي د هغو درجات اوچت کړي یا الله موږ د اچانک حادثاتو نه وساتي څومره بیماران زموږ په کورونو کې یا الله هغو ټولو ته شفای کامله عاجله ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم